بسم الله الرحمن الرحیم. بس بچه مانزه ټیم دی. بس دا د پی ډي ایم د دې سربراهانو چې څومره راغلي دي د کومې پارټۍ دي، جماعت علما، مسلم لیگ، پیپل پارټي چې پکې نورې کومې شاملې دي، دغه ټولو ډېر زیات مشکورم شکریه ادا کوم. کم کارکنان راغلي دي، هغه د هرې پارټۍ راغلي دي، دغه ټولو ډېر زیات مشکورم شکریه ادا کوم. او زه یو خبره کوم چې موږ به که خیري د بیا دپاره اول به خپل ځان دلته کې منظم کوو، ځوال مکینو، موږ به ټولې پارټۍ خپله خبره کوو. دې ټولو ته خواست کوم چې یو وخت نیټه کې او موږ په رسټ هاوس کې کینو، اول د دې پارټو سربراهان خپله خبره وکړو، ځان منظم کړو، ځان ټیک کړو، ځان برابر کړو، د هغې نه پس بیا دغه ته راوځو، د چوک ته راوځو او خبرې ته راوځو. دا به موږ د دې نه ایسته که خیري چې کله راځو نو موږ به اول دغه مرحله به سرته رسو، بیا به کوو د خیره. اوس تاسو یو خبره کومه، تاسو چې څوک د ادارو خبره کوي نو تاسو ځان بوټ بوټ کوي، څوک پکې بوټ بوټ شي، څوک پکې یو څه وایي، څوک بل څه وایي. موږ هغه اداره نه وایو، اداره پارلیمنټ دی چې هغه قانون جوړ کړي، نو د پوځي حق ته چې په هغې عمل وکړي، د انتظامي حق ته چې په هغې عمل وکړي. د دې پاکستان آیین دی، د دې پاکستان څه اصول دي، د دې پاکستان یو طریقه کار دی، په هغې به دا پوځي عمل کوي، په هغې به دا انتظامیه عمل کوي، په هغې به دا عوام عمل کوي، په هغې به لیډران عمل کوي. منګه دا نه ده چې منګه د پوځي دا خبره کوو. دا تاسو بیا مین خبره واورئ، په منټ کې ورکوئ چې بادل خان دا وویل او دا وویل، پرون یې دا ویل او نن دا ویل. زما چې پرون څه ویل هغه نن هم وایم، زما دا خبره نشته دی، نه زما د پارټۍ شته دی. باچا خان چې څه ویلي دي، ولي خان چې څه ویلي دي، سپندیار خان څه وایي، حیدر خان او ولي خان څه وایي، هغه د دې قام خبره کوي، د دې قام د حق خبره کوي، د دې قام د وسایلو خبره کوي، د دې قام د امن امان او د عزت خبره کوي، او د دې پښتون قام دپاره، د پښتنو د بچو دپاره امن امان او د سرسوری غواړي. حق وایم، هغه دا د ټولو فرض دی. یو عجیبه غوندې قصه ده چې ته په داسې ملک کې اوسېږو چې ته د امن امان خبره کوې، تا جرم وکړو. جرم نه دی، دا زما حق دی. دا چې هر یوه اداره ما له به امن امان هم راکوي، زما تحفظ به هم کوي، زما د وسایلو ما له خپل وسایل هم کوي، دا به موږ اخلو که خیري، دا ځل به اخلو د خیره څخه. نور په دې ټول قومونه، ټولې پارټۍ، ټول خلک په دې متفق دی، موږ پښتانه مړه شو، زمونږ د پښتانه په بچي په سکولونو کې مړه شو، زمونږ بچي په کالجونو کې مړه شو، زمونږ عالمان او مشران په جوماتونو کې مړه شو، زمونږ مشران په جرګو جلوسونو کې مړه شو، زمونږ دلته کې غریب ورونه د ریړې او د پړي مزدور، د چارۍ مزدور، هغه په بازار کې بر ناقصه والوتو. نور یې اوسه نه منو، نور یې نه منو، امن غواړو او په قصې غواړو او زرې غواړو، بلکل اوسه بې امني نه منو. دغه خلکو کم خلک یو خبره کوو چې د انتظامیې دا فرض جوړېږي چې هغه عوامو له سهولت ورکړي، هغه عوامو له د هغوی په اصلاح وکړي. کښېني زمونږ انتظامیه که ډي سي دی او که ایس پي دی او که دا نور د ادارو مشران دي دلته، ما ورته ټیک ټاک ویلي چې دا وزیر اعلی به ستاسو نه ګوره بتې غواړي، او په دې بتو باندې به دا جلسې جلوسونه کوي. خبره واورئ، جلسې جلوسونه کوي،
ټیک ټاک یې دلته کې په هر ټیمو باندې په هر ډي سي باندې په هر ایس پي باندې په هر چا باندې بته تړلې ده او دې شفیع الله ګلیله ورکړې ده چې جبته چیلې ده چې جبته چیلې ده او پسې دا ګاډي او دا لوپران هلته لیږلي دي دا ورته درخواست کوو چې یو دا بله ورځې خبره واوره یو بله ورځې دې ډي سي او دې ایس پي دا چوکو دا د تحریکارو دپاره بند کړی او سهار او ماښام یې کولو کړی دی موږ ورته ویلې چې دا به نه که دا ستا کار نه دی ته به خلکو له تحفظ ورکړې ته به د خلکو لپاره چوکونه نه بندې ته به خلکو له تکلیف نه ورکړې ته به خلکو له سهولت ورکړې موږ دا دی کړی دی موږ یو ځای نه دی بند کړی هر ځای کې آزاد دی خپل خلک ګزاره کوي خو دا خو موږ د دې خلکو د ضرورت دپاره بند کړی دی دا خو موږ د دې خلکو د امن او د سر سوري دپاره اواز اوچت کړی دی دا د دې ټولو خلکو په کار دي فرض دی چې په دې کې شرکت وکړي موږ د یوې پارټۍ نه دی دا موږ د یو پارټۍ ته یې راایستي بله ورځ جماعت اسلامي امن کانفرنس کلی دی زه اوسه پکې د ټولو نه مخکې ناست وم ځکه چې زما منشور د دې خلکو امن دی تاسو ته یو خبره کومه انتظامیه ته دا وایم چې ټیک ټاک چې کوم چا دې لوپرانو له 10 روپۍ ورکړي دي د دې احتساب به ټیک ټاک موږ وسه کوو که خیر دې سبا د دې قام پیسې ورکړي دي او د دې قام پیسې د دې حق نه جوړېږي چې دا چا لوپرانو له ورکړي او په لوپرۍ د دې قام په بېعزتۍ او په ضلالت تمامي کړي دا اوس نه منو یو دا درخواست کوو خپلو بچو ته چې هغه هر څوک په دې کې ځي دې ته ووایي چې ستاسو دا ضمیر تاسو ته څه وایي دې ته وایو چې ستاسو دا ضمیر تاسو ته څه وایي چې دې خان تاسو ورته خان وایئ نیازي دی که عمران دی څه شی دی یو خبره کومه دی چې د دې قام څه کومې دوکې د دې ملک څه کومه بېوفایي د دې کومه تباهي د دې ملک سره چې کوم زیاتی وکړو دا تاسو نه وینئ سترګې م پټې دي که نه صرف دقه جنکۍ یې نه په دې پسې منډې ووایي صرف د جنکو پسې ځئ نو خدای انصاف سره یې که د پښتنو خو څه ثقافت دی د پښتنو خو څه روایات دي د پښتنو خو کم از کم څه سترګې دي سترګې شرمېږي نو تاسو دومره بې شرم یاستئ چې په دې څپقو پسې ځئ دا یو درخواست کومه چې د آینده لپاره د انتظامیه ته م وایم او د دې ځای کې مشرانو ته موږ ټول د پارټۍ مشران به کېنو په دې به خبره کوو د دې نه ایسته موږ د داسې پزول خلکو موږ د سره داسې نه جلسه منو نه جلوس منو او نه د دې خلکو ملګرتیا ورسره منو دا سرکاري خلک دی که هغه هر یوه اداره ده موږ دغه نه وایو چې کومه اداره ده 500 ادارې دي ټولو ته وایو چې پایین به سم ځئ پایین هم ملګري په جمهوریت هم ملګري په د دې ملک په قانون او په روایاتو هم ملګري خو په دې داسې ملګرتیا نه کوو چې ما به وژنې ما به درته خاندم نه نورو ټیک ده نه خپل ځان غواړم اوسې نور نشم برداشت کولی زما خویندې میندې کونډې شوې بچي مې یتیمانان شو کورونه مې وران شو جوماتونه مې وران شو سکولونه مې وران شو نور یې نه برداشت کوو امن غواړو امن موږ په دې خاوره او یو درته وایم چې د هرې پارټۍ که د دې نه دې او دا پیدا دي چې په ما پسې هغه کمنټس ورکویم چې هغه دا قام ته ما بدنامئ زه ګوره د دې قام بچی یم په دې قام مې پرون خپل مال او جان قربان کړی دی او نن مې پرې قربان دی
نه مې پرون د خپل سر پروا ساتلې ده او نن یې نه ساتم او دا درته وایم چې کله د سختې وخت راغلی دی په دې پښتنو نو د عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو او د عوامي نیشنل پارټۍ ورکرانو دې قرباني ورکړې ده او پرون تاسو ته معلومه ده چې اویا اتیا یې زما څه دلته وژلي دي خو ما ترې نه منډه کړې ده او نه ترې تښتېدلی یم لکه د دې په شان چې یوه پټاقۍ پرې نه وه خلاصه شوې او بیا ټول تښتېدلي او اوس هم تښتي تش مزمت هم نشه کولی او زه وله لاړم په هغه میدان کې او هلته مې ورته وویل چې زه به دې سمومه دا لمبېدلي ګډان به سنبالئ که دا یې سنبال نه کړلو دې بیا شاید د کیسې ته ګوره که خیر تاسو ډېر زیات مشکور یم شکریه ادا کوم مهرباني الله مې عزت وکړه